رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اولاد نه په دنیا کې د چا اولاد هم افضل کېدی نشي که د چا دا عقیده چې د رسول الله مبارک د اولاد نه با د بل کور اولاد د امتی اولاد افضل وي دا د رسول الله مبارک ګستاخ دی دا د رسول الله مبارک جسم ته سپک ګوري د رسول الله مبارک اولاد د رسول الله جسم دی او پیدایشي پاک دی او د رسول اولاد په شان ته د هیڅ چا اولاد په دنیا کې نشي کېدی دا مسلمه عقیده ده او که څوک چې زموږ په دې باندې اجماع شوی یا په دې باندې فلانکي علماو جمهور اجماع کړی هغې اجماع په ګمراهیت باندې کړې ده اجماع خو په کربلا کې هم شوی وه په کربلا کې هم د اصحاب کرامو اجماع شوی وه چې د یزید بیعت وکړو او د امام حسین علیه السلام بیعت ونکړو آیا هغه اجماع تاسو منئ که تاسو هر ځای کې د مولیانو اجماع کوئ د مولیانو اجماع به یو ځای کې غلطه وي د کفر دپاره به اجماع وکړي چې دا کافران صحیح خلک دي تاسو به هغه اجماع بیا منئ اجماع هیڅ دلیل نه د رسول الله مبارک اولاد نه په دنیا کې د هیڅ چا اولاد افضل کېدی نشي دا مسلمه د اهل سنت والجماعت د محدثینو نه د اصحاب کرامو نه د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه د عبد الله ابن مسعود نه د امام حسن علیه السلام نه د امام حسین علیه السلام نه او د تمام اهل بیت او اصحاب کرامو نه ثابته عقیده ده چې حضرت علی علیه السلام حضرت فاطمه الزهرا حضرت امام حسن علیه السلام او حسین علیه السلام دا ټول د رسول الله اولاد دی د رسول الله د کور خلق دی او د رسول الله د کور د خلقونه د رسول الله د اولاد نه په دنیا کې د هیڅ چا اولاد افضل کېدی نشي د رسول الله د اولاد نه هیڅ څوک افضل کېدی نشي او د رسول الله د کور خلقونه د هیڅ چا د کور خلق افضل کېدی نشي که څوک دا عقیده لري چې د رسول الله د کور نه د نور خلق کور افضل دی نو قرآن کې الله فرمایي چې یا نساء النبي لستن کاحد من النساء ای د رسول الله بیبیانو ستاسو په شان ته یو بیبي هم نشي کېدی نو د رسول الله مبارک چې کوم بیبیانې دي الله پاک ورته قرآن کې فرمایي چې ای د رسول الله بیبیانو ستاسو په شان ته یو بیبي هم نشي کېدی یعنی د رسول الله مبارک د کور د زنانو په شان ته یو زنانه برابرېدی نشي د رسول الله د کور د ماشومانو په شان ته د هیڅ چا ماشومان برابرېدی نشي الله پاک فرمایي الله پاک چې قرآن کې وفرمایل چې یا نساء النبي لستن کاحد من النساء ای د رسول الله د کور زنانو ستاسو په شان ته یو زنانه د یو کور زنانه هم نشي برابرېدی نو الله پاک وفرمایل چې د الله د رسول الله د کور د ماشومانو په شان ته چا ماشومان نشي کېدی د رسول الله د کور د سړو په شان ته چا سړی نشي کېدی وما علینا الا البلاغ المبین